د څاروي د عمر متعلق او د غاښونو متعلق یو خبره دا ځان سره یاد کړئ. زمونږ په معاشره کې چې موږ کله څاروي ویلو موږ لومبې کاکا ته وایو د غاښ کړي دی او که نه، نو آیا دا غاښ چې کوم دین د دې دپاره په قربانۍ کې څه دخل شته؟ نو یاد لرئ د دې غاښو دپاره په قربانۍ کې څه دخل مخل نشته. که یو څاروي غاښ نه کړي هم په قرباني کېږي، خو دا تپوس په معاشره کې خلک کوي صرف د دې د وجې کوي چې دا غاښ ثبوت او علامه د دې چې دا څاروی د 2 کالو دی. لکه عموما په ګډو بیزو کې چې کوم دی نو چې د کال شي نو غاښو کې، او په غواګانو او په میخو کې چې د 2 کالو شي، او په اوښانو کې چې د 5 کالو شي نو غاښو کې، او د دې نه لیټ کېدی شي خو مخکې کېږي نه. نو د دې د وجې نه موږ تپوس کوو د غاښ کړي دی او که نه. نو اصل دارومدار په غاښ باندې نه دی، اصل په دارومدار چې کوم دی هغه په عمر باندې ده. چې 2 کال عمر برابر نو بس په دې باندې قرباني کېږي، چې 2 کال عمر برابر دی نو په دې قرباني کېږي. او هغه 2 کال چې کوم دی نو قمري اعتبار سره دی، شمسي حساب سره نه دی. لکه ما ته بل سره ټلیفون وکړ جی پروسه کال زمونږ خوا چې کوم دی په پلان کې جون لنګه شوی وه، پروسه کال نه بل کال په پلان کې مې جون منه وای جون خو چې کوم دی په ځای به ولاړ اختر به مارچ ته تختیدلی، بیا به څه کوي؟ نه دا به وای د اختر په 2 مرز لنګه شوی وه یا د اختر نه 100 ورځې مخکې. ځکه پروسه کال چې دا کال چې په 17 باندې اختر دی نو پروسه کال دا اختر چې نو دا په 27 تاریخ باندې نو د 10 ورځې دی خو راغی کال لکه زندگی باندې په 7 او 6 تاریخ ته تلی، بیا به څه کوي؟ ها بل به تلی، بیا به څه کوي؟ د دې د وجې نه یو غوا د مثال کې طور پر نن په 16 تاریخ باندې لنګه شو، نن لکه دې کال کې، نو راتلونکي کال کې کته وای چې دا په 16 تاریخ باندې به 2 کالو د بچی کېږي، نو کال به د اختر په 7 تاریخ باندې 16 د 10 ورځې لا پاتې، بیا به تاسو چې 10 ورځې به کمی دي. نه د عبادتونو چې سور سيزونه دین د دې دارومدار په قمري اصول باندې نه. قمري اصول دا چې بس د لوی اختر په شپه یا پر ورځ باندې لنګه شوي نو کال بس دا د 2 کالو بیا کېږي، خو که د لوی اختر نه 2 ورځې بعد لنګه شوي بیا په کال د قرباني نه کېږي. سمجھ تراله؟ نو ادبار عمر لده او ادبار غاخون لنه دي. خدا د غاخونو تاسو خلک گئی نو دا د دی وخت چې کوم دی نو د بدګمانه د وجه خپګي کو بنا زماره خبره باکسر باپاریان مرګري موري ان ټول دا سینې دي ډیر پکې سم دي الحمدلله، خو بعضي باپاریان د سارو هغه صرف خپل پیسې اسره کړی دي او بیا د ساروي په دروغ باندې وي او دې زموږ د کور دی د عمر برابر دی. لکه زماره سترګو واقع ده، زماره سترګو د مخ کې راځو کې اوس لګي راځو شوي زمونږ کلی کې مولانا صاحب د ما سره راغله او ناستو خبرې کول اتفاق نه وي مونږ یو ښه ده ویزه خرصومه خو ګورې ما سره نه د غاخونو کې لنټیشته غاخې کړی نه دي او ما غستې ده او ما چې چانه غستې ده هغه مو چې ما غستې ده ان عمر ابن دی معلوم وی د قربانۍ د پاره نه ورکوم دغه شان که څو خیرات میرات لري وادي دي انا هغه ما یو باباري مخ کې وي زه چې څو خبرې دم نه هغه باباري په ستلو او دې بس نه دا برابر د زید نخلم هغه نه غستې و بیا راوستي و په لزر غټه باندې خرڅ کړی ده او چې چاله ورکړي نه په 9000 غټه باندې قربانۍ له خرڅ کړی ده د سور لوي زیاتې دي چې یو مالک د تبجار دا وایي چې بای ګوره غاخ شته دي نه او زید عمر سي موريزه ما په خور خو نه ساتلې ما غستې ده نو ټول دور زیاتې کې دور اقدام لګي لزر روپۍ د بل عبادت په خرابې دغه عبادت ځان له په آخرت تبا کې نو بدی کې ګوره باپاریان رونه خپکیږي ما خود عمر خیال ساتي چې کلیر عمر یا معلومي لکه یو کور کې بندالي نه خزان له خبره ده زمان یو سړی سرویلی زبوت سپاو ماو در 2 کالو شو خو که بل فرض ساتي عمر معلوم هم نه دی او بل طرف ته چې کوم غاخ هم نه دی کړي سره اخلي ولې پیرس کلی ابل په قرباني خرابې دی بزر وای نه جی بس غاخونه سوس کړی دی اوس په کولاول ستوي سوستول ستوي ورای رغکړي رواني کړی دي دا ټول تجربې دي نه بس کلیر خبره کو ساروی لیکم دي چې سړی د غیب سروي مالک دا سروي هغه سروي چې مالک ته معلومي چې دا صحیح مؤمن دی زه به اعتبار کولې شم غزول یو لک روپیا ورکم دی مال واپس صحیح طریقې سره بیا مرا کوي او دا اعتمادي دی نو داغه خبره اعتبار یا دغه خو سروي دا خبره می لازم غنله چې غاخو اعتبار نشته خو د دې خبرې د وجه وته مونږ ترجیح ورکو اصلي ذبح کومه ده هغه راته بیان کا زما محترم دا یاد لرئ د هر جاندار سیس په مړای کې الله تعالی سلور رګونه پیدا کړی دي سلور پیپونه خاص کر دامنګ ادا چې قرباني کو غوا غړه بيزا میخه یو ته ویل کېږي مری یو ته ویل کېږي حلقوم او دو ته ویل کېږي ودجان ودج او تسنیه ودجان دی یعنی دوا دا ودجان چې کوم دین دا د وینې رګونه دي دا د وینې رګونه دي په دې کې د بدن هغه وینه د سر ته او د سر نه بدن ته سرکولیشن کوي او یو چې کوم دی نو دا حلقوم او مری په دې کې دا یو پیپ د ساروی د خوراک د پاره دی او بل پیپ د ساغستو د پاره دی دا سلور پیپونه د ساروی د سر نه بدن ته دي نو د ذبح په وخت کې د سلور واړو کټکول چې کوم دی نو دا لازمي دي اگر چې بعضی فقها وایي د درې دیم کټکول نو گزاره بکیږي ذبح وشو خو یاد لري چې تاسو کله ساروی راوغورځوي او سر ولا راواړوي چې د دوه اخر پس مګ باندې ولګین د امره روچته شي داسي
چې دا دواړه خر پس مکه باندې ولګي دا شونډ ول پکته بوزي لګو انده دا مړای داسې لګو اوچته شي نو لګونته کې کوشش ته دې خبرې کول پکار دي چې ډیر زیات د سر غاړې ته تګ نه دی پکار چې سر غاړې ته باندې چاړو لګي لګونته کې د سر او د سینې د میس طرف ته راتلل پکار دي نو دغه ځای کې چې کوم نه دا رګونه بیا داسې دي دا دواړه وځین چې موږ وایو د وینې دا رګونه نو د ساده رګ د دې د پاسه سور دی نو چې کله تاسو ذبح وکړه کنه او د دې ساروینه دوه بواري د وینو داسې روانې دي که تاسو خیال یې لاله چې بندو کې دوه رګونه د وینې داسې بهيږي نو ته پوه شې چې دې سره اوس د سا او د خوراک غره کټ شوی دی خبره باندې پوه شوي ځکه د وینې دا رګونه لګ لاندې دي او د سا او د خوراک اپې باندې دي اپې باندې دي نو چې کله تاسو ذبح وکړه او دا دوه وینې د وینو دا دوه بواري روانې شوي نو اتوماتیک وسره ته دا وایي چې دې سره د سا او د خوراک هم کټ شوی دی نو بس دغه چې وکړو نو بس دا شرعاً ذبح ده او شریعت د مطلوب دا غوړه ده زمون خلک ورو چاړه کیدي نو بس غره 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 اړو کې دا ول ورسي دا غلطه ده په دې کې ساروي ته نقصان رسول دي تکلیف ورکول دي کراهت پکې مرضی بل به یو د دې خبره خیال ساتي چې یو ځل چاړو لګولا او یو ځای باندې تودري دي چې بس دا ذبح وشو نو چې بیا در سو پورې د ساروي نه سان نه خطلې درغي وخت پورې بیا چاړو لګول دا مکروه دي عموما خپګي ګونه زمونږ د کسابان ټول په دې ګناه کې مبتلا دي ساروي چې څنګه لال کی ناغه غریب بلال ته کې اله مړای نه ویني روانه شي نو غر د سینې دا سرمن بوله د سینې پورې وشلې مړای خوانواله سینې پورې د سرمن بکټږي او باغی کې بلا په دا چاړو بوله یړو د وطن نه کې او دا بوله چاړو باندې به وای د دې څه مطلب سور ګناه دي ساروي دې مګروه کو ځکه خدای دې لاس کې خوګواله نشته ذبح کې خوګواله نشته چې شریعت نه خلاف کوي نو موږ دا ځای کې دا وایو چې بای ګوره ذبح چې کوی نه چې یو ځل چاړو لګولا او یو ځای باندې تودري دي بس بیا چې د سو پورې سانې د خطر بیا بني او بعض خلک واسي سم دغی چاړو به کې وای یوې غاړه داسې او کله دا غلط شی دی ښه بس پرېږي چې اوس ویني په خپل طبيعت وبایږي فاذا وجبت جنوبها قران وای چې ګل دې اورځي اړخونه لره فقولوا منها بیا د خوراک کوا اورزول د اړخونه سری چې تا چاړو چته کلاو د ویني بایږي ساوزي بس یو وخت داسې راشي 2 منټه 3 منټه بعد چې دې خپې ولاس لاشي بس دې ورځي خو که صاحبانو قیامت تلواري په نغي بزر ته بزور ساو باسي کله په خیر ټوبونه وي کله په زور نه کوي دا غلطه ده او نبی علیہ السلام بارک راضي چې سب کولا او چيله سملو نو د خپل ګډه مبارک پاغي باندې رامات کړه دا اول نه د ساروي دا ولې په دې باندې د خپل کوپې راماتول دا سنت دی نبی علیہ السلام نه ثابت دي دا څه کول پکاري هانو دا کوي دا مستحب او ساروي له علالو نه مخ یو بو ورکول دا مستحب دي ښه په دې باندې ان شاء الله مستقل بیا پورا درس وکم الله د منزوري خود دغه ذبح متعلق کوم تاسو شو نو ما وی چې سلور رګونه دي ان چې ګل دی ویني دا رګونه روان شون پوه شي چې بس دې وخت کې د ساو غبلم لګیدل بیا نور پکته کتل نه دي پکار ښه بس دغه ذبح